عزتمنو مسلمانانو د سیرت بسل کسله کې دغه دې ځای ته بیانونو تسلسل را رسېدلی و چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت عام اعلان وکړو خپل عزیزان او اقربا او د هغې نه علاوه نورو خلکو ته یې چې عام اعلان وکړو بعضې خوشقسمته او سعادتمند روحونه اسلام ته را داخلېدل او د نورې بعضې عداوت او دشمني د اسلام سره زیاتېده ورځ تر ورځه د اسلام او د مسلمانانو او د سید الرسول او خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دشمنان زیاتېدل او هغوی غصه او غضب به نورم زیاتېدو د هغې نتیجه دا وه چې په دغه سلسله کې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب صاحب ته رجوع او بخپله په بعضې مجالسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتونه کافر او مشرکین او کله دغه سلسله کې کله ترغیب او کله ترهیب کله د یرولو په انداز کې او کله د لالچ ورکولو په انداز کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد خو دنیا نه وه او خپل ذاتی حوایج او ضروریات نو ترهیب او ترغیب نه خو به هغه سړی خوف او خطر کوي یا به په هغې کې رغبت پیدا کوي چې د چا مقصد دنیا وي چې د چا مقصد د پیسو لالچ وي چې پیسې څوک ورکوي نو خپل مشن نه به رستو شي چې د چا مقصد مال و متاع وي نو چې مال و متاع څوک ورکوي نو د خپل مشن نه به رستو شي چې د چا مقصد سرداری او مشري او سیاست وي نو چې د هغې لالچ څوک ورکوي نو خپل مشن به پرېږدي چې د چا مقصد عهده او منصب وي او دنیایي عزت وي نو چې دا چرته ویني نو خپل کار به پرېږدي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد د هغه رسالت او نبوت ذمہداری هغه علی وجه الاتم چې څنګه الله جل جلاله امر کړو هغه سي پوره کولو بل څه مقصد ونه نو مختلفو طریقو سره هغوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بندولو کوششونه کړي لیکن په هغې کې کامیاب نه او چې غصه بشول نو بیا به په مسلمانانو باندې صحابه کرامو باندې سابقین اولین باندې او په خپله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته مختلف عذابونه اذیتونه جسمانی او ذهنی او اعصابي دا به ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو څو صحابه کرام چې هغوی ته تکالیف ورکړی شي و داسې ډېر زیات لیکن په هغې کې د یو څو تذکره کوم ابو بکر صدیق رضی الله عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ملګری دی ابتدایي چې چا پې ړومبی ایمان راوړی دی او تذکره یې تاسو ته شوي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولو نه افضل ترین شخصیت او د خپل مناقب څه دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه کس ته تاسو ته مخکې ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما چاته اسلام وړاندې کړی دی د پسو پیش کړي دي ما نه دلایل غوښتي دي سوچ به وکړم صبر به وکړم تپوس به وکړم خو ابوبکر صدیق صاحب ته چې مې څنګه وړاندې کړی بلا چونو چېرا بغیر د سوال او جواب نه فوراً ایمان قبول کړی
دا هغه کس دی چې د ده نوم پلار عبدالکعبه ایښی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نوم عبدالله کېښو. عبدالله یې نوم دی او په ابو بکر کنیت باندې مشهور دی او صدیق د ده لقب دی او د دې صدیق لقب وجوهات دو بیان شوي. یو وجه دا ده چې د معراج په واقعه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس تشریف راوړ هغه به انشاءالله بیانېږي په خپل ځای. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حتیم کې ولاړ دی او مشرکینو ته د معراج واقع بیانوي. شپه کې معراج ته تللی اسمانونو ته برخته والله علی کل شیء قدیر او شپه په شپه واپس راغلی دی د مسجد حرام نه شام ته بیت المقدس ته او د آلته نه بیا اسمانونو ته او بیا الله جل شانه سره خبرې اترې او د مزونو فرضیت او بیا واپس راتلل شپه په شپه شوي دي او څوک خبر شوي نو ناشنا واقعه. نو مشرکینو ابو بکر صدیق صاحب نو چې کله دا واقعه بیانوله نو چې کله دا مجلس برخاست شو نو ابو جهل بهر روان شو کافر او شپیلی او تاړي وهل شروع کړل او خندا او مسخري او ټټوبې چې دته وګوره وایي چې بېګازه لاړم بیت المقدس ته او بیا شپه په شپه واپس راغلی. عجیبه خبره ده چې د میاشتې مسافت او د تلو راتلو 2 میاشتې جوړیږي هغه په شپه کې څنګه وکړي. تر اوسه پورې خو به خبرې داسې نه وي لکه دا اوس چې څنګه خبره وکړه. دا خو یو هوښیار او عقلمند سړی نه شي کولی. نو خندا بړچا ټټوبې مسخرې کولې خندا یې کوله. صدیق اکبر دغه مجلس کې نو ابو جهل ورسره ملاو شو. ابو جهل ورته وایي تا ته څه پته شته دی چې ستا هغه ملګري څه ویلي دي؟ وایي چې څه؟ نو واقع ورته بیان کړه چې هغه وایي چې زه بیت المقدس ته تلم او د هلته نه اسمانونو ته ختم او شپه په شپه واپس رالم. نو ته دا منې؟ ابو بکر صدیق صاحب ورته فرمایي لا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه واورېدلي دا واقعه. وی فرمایل چې چېرې هغه دا ویلي وي نو زه یې بلکل منم ځکه چې د دې نه غټه خبره ما منلې ده. دا خو بیت المقدس ته تللی او هغه وایي چې ما ته د اسمان نه وحي راځي نو هغه یې ما مخکې منلي ده. نو اسمانونه خو ډېر لرې دي او بیا بیت المقدس ته تګ راتګ خو آسان دی. دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې د کله اسلام قبول کړو د سره 40,000 دینار او 40,000 دینار او دینار د سرو زرو کرنسی او هغه وخت کې 40,000 یو ډیر غټ دولت او د تاجرو دا یې جمع کړو د ټول د اسلام په لار کې خرج کړ. دا هر څه خرج کړل اسلام لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بعضی هغه مسلمانان غلامان چې هغه په ابتدا کې اسلام قبول کړو خپل مالکانو به د عذابونو ورکول نو د په بیه واغشتل او هغه به آزاد کو. دا پیسې باغې کې لګولې. دا هغه هستی ده چې د مجلس ته به څوک رالل باغې کې به کېناستل نو د خبرو نه ډېر متاثر شو او چې چېرته به د 2 قبایلو په منځ کې جګړه شوه نو په روغه کې به د په خبره عمل کېدو. دغه صدیق اکبر واقع مې دا بیانوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا اوی نو پیغمبر علیه السلام لقب ورکو صدیق چې دا صدیق دی یعنی دی رښتیا وینا بغیر د زما د بیانولو نه د هغې تصدیق وکړو. او یو دا چې ویده د جاهلیت په زمانه کې هم کله قصدن او بلا قصد دروغ نه ویلي نو ځکه د صدیق او د په مجلس کې به خلک کېناستل. دغه کبار صحابه چې تاسو ته مخکې بیان شو طلحه زبیر عثمان عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهم اجمعین دا ټول د په مجلس کې مسلمانان شوي د سره ناسته پاسته ځکه چې داسې هوښیار سړی چې کله دغه شی قبول کړي نو دې نه معلومیږي چې دا شی حق دی. د په وجه باندې ډېر کسان مسلمانان شي. دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه خوش قسمت او سعادتمن کس دی چې په صحابو کې د مور او پلار او آل او عیال ټول مسلمانان شي. د اولاد حضرت عائشہ رضی الله عنها لور ده هغه د بچپن مسلمان د پیغمبر علیه السلام بیبي ده. حضرت اسماء رضی الله عنها مشر لور ده هغه مسلمان ده. حضرت زبیر ابن عوام بیبي ده د عبد الله ابن زبیر سے مور ده. عبدالرحمن ابن ابي بکر د مشر زوی ده
دا مسلمان. ابو قحافه دا ابو بکر صدیق سے پلار دے بوډا دا مسلمان شو. مور یې هغه مسلمان شي و، نو مور او پلار او اولاد یې ټول مسلمانان شي. اصول او فروع چې د چا مسلمانان شي هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه. تاسو ته پته ده چې د هجرت په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو صحابو کې دته فرمایلو چې ایثار شه او هجرت لا یوازې مزه وی چې یا رسول الله الصحبه، آیا زه به تا سره ملګری کېږم په هجرت کې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل الصحبه او یو ځای به ځو. دا ډېر لوی سعادت دی چې په داسې موقع باندې په ټولو صحابو کې صدیق اکبر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره ملګری کوي. دا هغه هستی ده چې د قرآن کریم آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دویمو چې د دې په باره کې دا آیت نازل شوی دی. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه ثانی اثنین اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، چې دا په دوو کې دویم او دا دواړه په غار کې دي او الله جل شأنه دا د پیغمبر خپل مرګري ته وی لا تحزن ان الله معنا، یریګه ما الله زمون سره دی. نو دغه صاحب په غار کې یقول لصاحبه د صحابیت دا د قرآن پاک د نص نه صراحتا ثابت دی. د نور صحابو اجمالی او د مصرح چې دا د ابو بکر صدیق سے په باره کې دا آیت. نن سبا داسې خلک هم شته او تاسو سره په دې خوږ علاقو کې پاتې کېږي چې هغه خپل نسبت اسلام ته کوي، خپل نسبت اسلام ته کوي او دی په ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې طعن و تشنیع چې دا غاصب دی د امت، دا فلان کې دی، دا ډینګړی دی. تا سره چې کوم یو کس تا داسې ملګری چې تا هغه په هیڅ یو سختۍ کې په هیڅ یو حق حال کې یوازې نه پرېږدي او په هره سخته کې ستا ملګرتیا کړي، ستا هغه ورور ته څوک سپک ګوري نو ته به په هغه باندې غوسه کېږي نه. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخیستل او د هغه د محبت دعوې کول، نو دا څنګه اسلام دی؟ نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه شخصیت دی، نور مناقب د ډېر زیات. په هر جنگ کې د اسلام نه پس دی شریک شوی دی، په هر جنگ کې هر سخت ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګری دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما سره چا سره تعاون کړی دی نو ما د هر چا بدله کوزه کړي د خدا ابوبکر صدیق بدله زه نشم کوزولی. داسې وخت کې په داسې موقع باندې ما سره تعاون کړی دی چې هغه موقع په کار د هغې ته مال نورو صحابو ډېر ورکړی لیکن د ده موقع داسې ناشنا وي، په سخت وخت کې په کار راغلی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دا مزب خانه کعبه کې کوو، مزب دی کولو په دار ارقم کې. تاسو ته مخکې تذکره شوي وه چې د صفا غر په خوا کې کور د یو صحابي ارقم ابن ابي الارقم، د ده په کور کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانان صحابه کې ناستل، تعداد خو ډېر کم، ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه لا تر اوسه مسلمان شوی نه دی. د هغه تذکره وروسته راځي او د هغه اسلام راړل 40 نمبر کې دي. نو تر اوسه به یو څو کسان مسلمانان نو دی په دار ارقم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مسکولو. صدیق اکبر سے به یو ځل وایي چې یا رسول الله دلته دا مسخون نه کوي، ځای چې لاړ شو په خانه کعبه کې مسکو، په خانه کعبه کې مسکو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را روان شو، ابوبکر صدیق صاحب رالو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خانه کعبه سره په خوا کې ودرېدو، تقریر شروع کو، بیان چې دا د الله رسول دی او الله جل شانه د رسالت ورکړی دی، مبعوث کړی دی، دا پیغام راوړی چې د الله نه علاوه بل یو معبود نشته. په دې به کافران په غوسه کې رااله چې د الله نه علاوه بل څوک معبود نشته او دا ټول معبودان باطل دي او الله وحده لا شریک هغه صرف او صرف معبود دی او رب دی او د بندګۍ لایق چې دا وي. نو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې کافر راغون شو او نور مسلمانانو باندې هم. صدیق اکبر رضی الله عنه یې ډېر ووالو. عتبه دا مشرک دی، کافر، او دی په بدر کې قتل شوی دی او دی په مشرانو کې د قریشو مشرکینو په سردارانو کې لیرالو. صدیق اکبر رضی الله عنه په مخ په چیتر باندې وهلو
پس مکه باندې غرزولو او ډیر زیاتې زخمین کو نورم وهلو چا په سکونو چا په چیترو چا په سو چا په سو پر کاله شو به هوش شو ویني برامات شو د خپل قوم کسان راغل هغه ټیم کې به خاندان د سړي په سر باندې ودرېدو بنو تمیم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاندان دی دا راغل د هغې د منځ نه یې اوچت کو هغې وی چې بس دا سړی مري ژوندی نه پاتې کېږي دې حالت ته یې رسولی چې کور ته یې بوتلو نو په خپله کې دا ترونه تربوران وایي که چېرې دی مړ شو نو دغه عتبه به مونږ نه پرېږدو دی به وژنو د ده په بدل کې زمونږ سړی قتل کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر کاله دی په هوش کې چې رالو په هوش کې نو مور یې ورسره خوا کېده نو چې څنګه سترګې غړې کړې نو مور ورته وایي چې بچی څنګه هللی نو ورته وایي چې محمد رسول الله څنګه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی هغې ورته وایي چې مونږ ته خو پته نشته او بچی ها دا دومره وخت شو تاسو خوړلي سکلني دا واله چې دا د خېټې ته لاړ شي ورته وایي نه په الله مې دې قسم وي تر څو پورې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حال نه خبر شوی نیم یا مې لیدلی نه دی تر هغې پورې به خوراک څښاک نه کوم بیا یې دغسې په لاسو کې بوتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دار ارقم ته هغه خو راتلی نه شو ځکه چې مشرکینو هغوی دپاره خطره وه وایي چې ما بوځئ ابوبکر صدیق صاحب یې بوتلو خلکو نیولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیدو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه راډک شو سترګو نه اوښکې روانې شوې او په تندي باندې ښکل کو او بیا ډېر خوشحال شو ابوبکر وی چې یا رسول الله ته مې ټیک ولیدې بس دغه مې غوښتل دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې انتهایی هوښیار کس چې بعضې مشرکین د ده یارانو او دوستانو د ده د ذکاوت د ده د ذهانت د ده د قابلیت په بنیاد باندې د ده سره به خلکو مشورې کولې په پټو کارونو کې صلاح مشورې به یې ترې غوښتې د هغه دا حالت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سابقین اولینو کې دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د اسلام واقع تاسو ته مخکې بیان شوي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا صحابو چې څوک شته دی نه چې لاړ شي چې د خانه کعبه کې قرآن ووایي او د قرآن تلاوت د مشرکینو په وړاندې وکړي عبدالله ابن مسعود صاحب خاندانی حیثیت دومره نو ځکه چې دی د بنو حذیل قبیلې سره دی د هغې خاندان کې دی او بنو حذیل له قریش سره تعلق نشته او دې ځای کې معزز خاندان د قریش خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قریش سره تعلق صدیق اکبر د قریش سره وغیره وغیره عبدالله ابن مسعود صاحب د بنو حذیل سره او هغه زمانه کې د قبایلو په ډېر خیال ساتلو دا زمون د قبیلې سړی دی دا د فلانکۍ دی د بل د قبیلې سړی د هغه به پروا نه کول عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې دا کار به زه کوم خانه کعبه کې به قرآن پاک زه ویم بعضې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کو بعضې وایي صحابه چې ته څنګه ویلی چې ته خو قریش نه او تا خو به هغې خني خني کړي وایي چې نه زه ځم زه به قرآن پاک ویم عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه رالو داسې خانه کعبې سره ابو جهل او مشرکین ناست دي او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه سوره رحمان تلاوت شروع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان دا آیتونه وی کفارو چې څنګه واورېدل یو بل ته ګوري او رنګونه متغیر شول چې دا دې څه وایي ځکه دا کلام خو هغوی ته ناشنا ښکارېده دا یاد ساتئ چې قرآن پاک عربي ده او د دغه زمانې د خلکو ژبه هم عربي وه لیکن کوم کیف او کوم خوند او کوم بلاغت او کوم فصاحت او کوم تعمق او گہرایی چې هغه قرآن کریم کې ده نو دا په بل یو کلام کې نشته نو هغوی داسې کلام و عرب قرآن پاک عربي ده لیکن داسې جوړولی نه شو تاسو ګورئ یو سړی هم ستا په ژبه کې خبرې کوي او بل هم کوي د دواړو په هغې کې فرق د دې یو سړي خبرې هغه وایي چې اورېدی مې په دې غوږو کې په زړه کې مې کېنولی او بل په داسې انداز او لهجه کې کوي چې د هغه خبرې په سړي باندې بدې لګي چې دا دې څه وایي نو قرآن کریم د الله کلام دی د دې مقابله کفار قریشو کړي دی لیکن داسې کلام یې نه دی راوړی او چې چا مقابله کې
راس کلام جوړ کړی دی او هغه ته وینم کې خو چې دا فلان کې صورت تیرا بړ نو ټولو بور خاندل چې د قران کریم مقابله دا کول شي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سوره رحمان تلاوت کوي او مشرکین ټول ببر شو. یو بل ته وایي چې دا دې سوي ټول پر پاسېدل. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او وهلو پس مکه رو غرزول. ابو جهل په د پاسه کې نست. ابو جهل په د پاسه کې نست. نړمبه په پوزه باندې سپمخ سکونه ورکول نو پوزه باندې ویني را ماته شو. او به وته مړی خپیکا او دې لاندې پروت ته قرآن پاک وایي کافر مشرکین په د پاسه دي او سورۃ رحمان تلاوت کوي ان تر دې چې ټول سورۃ رحمان ختم به چې اخلاص کو تر منځ رال الکسان او خلاص کو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه بدل الله جل شانه د پلاسو د ابو جهل نواغشت چې څنګه دې لاندې ابو جهل په د پاسه ناستو د بدر په واقع کې به ان شاء الله راشي. بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې بدر جنگ ختم شو کافر مړ پراته دي او ابو جهل چې کوم دینو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله ابو جهل وګوري چې چرته کړي په دې کې غټ غټ سرداران د کافرو قتل شو. عبد الله بن مسعود سی وای چې ما تور رئیس دی وز ګرځیدم چې مو قتل ابو جهل پروت ته ژوند دیو صاحب کې وخت پروت ته پزمکه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د پسینه کې ناستو لکه څنګه چې په ابو جهل ناست. الله پاک داسې کوي چې یو فقیر سړی عبد الله بن مسعود سے ډیر ملنګ صحابي دی خو دومره ذهین او قابل او فقيه په صحابو کې چې ثانینو په د پاسه کې ناستون ابو جهل وتوي چې عشق کیه ته ډیر په اوچت زبانه ناست دومره غرور او تکبر کو دا تکبر زما عزتمند لوی او غرور دا ډیر خطرناک شی دا الله جل جلاله نه خوخي. الله پاک فرمایي الکبریاء ردائی الکبریاء ردائی کبر او لویی دا زما صادر دی یعنی دا د الله د شان سره خایي. الله پاک لوی دی الله اکبر الله لوی دی نور ټول مخلوق دی چې کوم سړی دا صادر زمانه راکاږي نو هغه سره زما اعلان جنگ دی دا ما کپڑے چولی یو کس زما د بربندولو کوشش کوي نو زه په غزان وجنم ځکه چې دې زما ستر فاش کوي نو الله جل شانه تشبیه دې سره ورکړي حالانکه الله پاک د انسان غونه نه دی او فرمای الکبریا او ردای چې څوک د کبریا لوی زما صادر دی چې څوک دا زما ناخلی اذن ته بالحرب زما غسر اعلان جنگ نو دی ابو جهل کې دومره کبر او غرور چې د مرګ په وخت کې مري او دی وایي چې شپون کې ته ډېر اوچت زبانه ناست بیا ورته وایي چې څه اراده دی د وې سر د نه پرې کوم. عبد الله بن مسعود صاحب ورته وایي ویخه نو هغه زمانه کې به تورې وې په توره وې سر پرې کو نو سر پرې خول خو د مرۍ نه د ګوډ ګوډي سره آسان وي نو دا ورته وایي ابو جهل چې دا وګیم به سره لغونې پرې کا چې زما سر په ټولو سرونو کې اوچت ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عبد الله ابن مسعود صاحب دا خبر یوړو. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې یو فرعون د موسی علیه السلام په زمانه کې او یو فرعون زمون په زمانه کې دی دا ابو جهل دا فرعون زمون د زمانه دی او دا د فرعون موسی نه زیات غټ په دغه خبث او لوی و غرور وبکه ځکه چې فرعون موسی چې کله ځنکدن په شروع کېدو شروع شو ډوبېدو دغه وخت کې وی چې زه په هغه رب باندې اسلام ایمان راوړم چې موسی بنی اسرائیل په ایمان راوړل او دا فرعون چې ډوبېږي سو غرقېږي اوس سې اوزي نو دې ټیم کې وای چې زما سر چې کوم دین اوچت لونه پریکا او ګو سره چې په نور سرونو کې زما غټ ښکاری یو دا ټکي کړو بل دا ویلو چې خپل مرګري ته دی وایا چې د مرګ په وخت کې مسر زما عداوت د نور کله په نسبت ډیر زیات دی دشمنی. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا تکلیفونه الله جل شانو د پلاس دغه ابو جهل سر بیا پرې کړ. حضرت بلال رضی الله عنه دا غلام عمره دا حبشي مشهور هستی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن حضرت بلال دا د امیہ ابن خلف دا غلام امیہ ابن خلف دا د مشرکین په سردارانو کې او دا د ابی ابن خلف رور دی
او دا غټ سردار دی د ابو جهل مرګره حضرت بلال رضی الله عنه چې کله ایمان راړو نو امیہ ابن خلف بازیتونه ورکول ګرم کانه به وته پسینه کې هو لاندې بسری شګي وي کله به پانګار باندې کله به وته پلاس خپو کې به وته پړې واچول نو راخلو به په کوسو کې د تبوی چې دا دین پرې دا د بیوی الله احد 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 الله یو دی دغه په جواب باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو ځل پلار تیریږي او دی وسره دغه عمل کوي مشرکین زور ډیرو صدیق اکبر وته وای چې ظالما دستا سوران کړی دي چې د سره داسې کوي هغه وته وای چې د تاسو وران کړی دی خراب کړی مې ځکه داسې وای او چې دومره په خوږیږي نورانه واخلا نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه وسره پیسې مقرر کې بعضی کتابونه لیکلي دي چې د سره غلام او صدیق اکبر وته وی چې ما سره غلام دی هغه زمانہ کې چې به غلامان سړیو نو هغه به درنګ نه تور نو دا به غي عرب خو خول مضبوط بمو او چې ده راته شر او فساد هم نشي پیدا کولای په کور کې نو صدیق اکبر سے وته وی چې دنه زیات تور غلام دی ما سره مضبوط دی نو هغه وته ورکو پاغي باندې دی راضي شو نو بلال ته نو واغشتو خلاص کو حضرت بلال رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه آزاد کو دغه سي نور عمار ابن یاسر او دغه مور سمیہ او پلار یاسر رضی الله عنهم اجمعین دا درې وړه مسلمانان دیم د بهر مکه مکرمه ته راغلي نو بارنه سړی چې اسلام به قبول کو پاغه ډیره سختی کول دای ته ډیر تکلیفونه مشرکین ورکول د عمار ابن یاسر پلار حضرت یاسر رضی الله عنه کافر وهلو په وهلو باندې بوډاو نو مړی کو حضرت سمیہ د عمار ابن یاسر مور رضی الله عنها چې کله یاسر مړ شو نو سمیہ ابو جهل وسره ډیره سختی کول نه یو ځل ابو جهل ته سختی خبري وکي نو ابو جهل برچره واغشتا نو دا سمیہ باغی باندې مړک حضرت عمار رضی الله عنه دا بچی د دې دوړ یوازې پاتې شو په دغه مشرکین سخت اذیتونه به ورکول په عذابونو سزاګانو کې مبتلا کړل یو ځل پلار روان دی عمار رضی الله عنه نو مشرکین راګیر کو وته وی چې ندی بریدو یا دی وجنو او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتیات کو چې هغه ته داسې وایا هغه پسې داسې خبرې وک عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې یو قتل چې ایمان نه پریدي نو هغه الفاظ اوه چې څنګه اوه مشرکین پرېخ چې زده هم ته واړو عمار ابن یاسر نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په منډه رالو دار ارقم ته په جړاو و چې یا رسول الله غلطی نه شو ویسا ای مشرکین راګر کړي ماته وی چې داسې وای نو تاسو په شان کې زما په جواب باندې مان داسې خبرې وېستي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیات نازل شو الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح صدره بالكفر اغه کس د کفر نه مستثنا دی چې پچا باندې څوک جبر وکي او دا غزړه مطمئن وي په ایمان باندې نو کو په جبه ظاهري الفاظ جاری کل خزړه کې د ایمان شته او داسې ځای کې راګر شوی نو دی الله جل شانه جهنم ته نبی ای رسول الله صلی الله علیه وسلم وتفرمای چې عمار ستاد زړه کیفیت څنګه دغه وخت کې چې تا د الفاظ وی نو ستاد زړه کیفیت څنګه نو عمار ابن یاسر رضی الله عنه وته چې یا رسول الله ما دا نه برداشت کول زړه مې بالکل ایمان نه ډکو او خدا غي د پاره په جواب باندې زما د الفاظ جاری شول ما سره فکر دی وته وی چې پروا نشته ته په ماغه حالت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمار رضی الله عنه ډیر تعریف کول ندا حضراتو چې دایته مشرکین او تکلیفونه سزاګانې ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم تکم اذیتونه ورکول تر په ولاړو ابو طالب لیکن سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافر د لاسه سخت اذیتونه یو ځل د خانه کعبه طواف کوي مبارک او کافر داسې ځای په ځای ناست نو چې څنګه به تاویدو تیریدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو کافر به چړلو
आवाज़ به ورکول. حالانکه خاندان اعلی ابو طالب خپل کسان راغونډ کړو د خاندان وی چې خبردار دته څوک تکلیف نه رسي. سره د دې مشرکین مختلف اذیتونه ورکو. یو په आवाज کو چغه به واستخندا به وسرو قبل بوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بو توکتل باندې بتیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا یو بدبخت بدقسمت مشرک کافر او کفر په حالت کې مړ شو. عقبه ابن ابي معيط دیرالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په مړی کې صادر واچو او صادر راخ کړ. مړی زور واغشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیف او اذیت ورسید. صحابه ته چې کوم اذیتونه رسول نه داوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذهنی اذیت اصحابي او هر یو صحابي وخپه کېدو. یو ځل دغه عقبه ابن ابي معيط ابو جهل وتوي چې دوه کلاړ شه او په دې مخ وته دکان یو دکان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مخ مبارک دکان یو دکان. مونږ دا نشو برداشت کولای چې حالت یو سړی را رواني ما وویني او داسې توکي نو زه هم دی ماته توکلي دي. په دې باندې جګړه کو سړي سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مخ مبارک باندې چې هغه څومره حسین او جمیل الله جل شانه پیدا کړو سید الرسول دی عقبه ابن معيط دکان یې وته. دغه عقبه ابن معيط دومره بدبخت چې یو ځل ابو جهل ناست نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موز ولاړ دی داسې مجلس ګرم کړی دی. نو ابو جهل خپل هم مجلس ته وای چې دا سړی چې په موز باندې ولاړ دی څوک شته دی چې دې سجدې ته لاړ شي فلان کې ځای کې اوښ حلال شوی دی د هغې اوښ هغه لرې او هغه وینې زوي او هغه ګند هغه راړي چې د ده په سټ باندې کېږي. نو دا په ناستو کسانو کې عقبه پاسېدو. دغه عقبه چې تذکره ما مخکې وکړه د وی حدیث مبارک کې راځي فقام اشقى القوم ان لوگوں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. ټولو کې بدبخت او شقی القلب بدقسمته هغه پاسېدو هغه وی دا کار زه کوم. د اسلام خلاف د پیغمبر اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف چې کوم یو سړی سه اقدام کوي او قدم پورته کوي نو دا انتهایی بدبخت دی. یو دا د جزان ته سړی په ګناه کې ملوث وي دا بد قسمت دی. یو دا چې بل ته د خیر رسول نه خیر نشي رسوله نو شر خو دې نه رسي او بیا چې بل ته هغه اذیت رسیږي او بیا د دین په باره کې ورته رسي دا انتهایی بدبخت دی. نو عقبه ابن ابي معيط لاړو په څه طریقه باندې هغه لرې هغه بچدانۍ غار سره اوچت کړ اوښه حلاله شوې وه او د هغې لرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه سجدې ته لاړو نو په سټ د پاسې وته کېښود. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پای کې خو تاسو ته پته ده سوټي وي وینې زوي وي څښام. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لرې کتل او وی چې زما دومره وس نه کېدو چې زه راغلی وې دا مې درکړی وې ځکه چې زما د هغوی ترمنځ د مشرکینو هایلو زه یې وعلم پرېښومی نه. پیغمبر علیه السلام په سجده پروت دی سر نه پورته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته اطلاع لاړه. بچی یې راله حضرت فاطمه رضی الله عنها هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه ګن لرې کوریخ کړ او بیا یې مشرکینو ته بد رد ووایي. هغه خو د دې خاندانو نو هغې ته چا څه ویلی نه شو. بل دا چې څنګه نن سبا ده نو داسې هغه زمانه کې مو چې په زنانه باندې لاس پورته کول ماشوم هم وه حدیث مبارک راځي جویر کانت جویریتن وہ چھوٹی بچی تھی په هغې باندې لاس پورته کول داسې د غیرت کارم نو پهلواني هم نه وه نو هغې ته چا څه ویلی نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سر پورته کړو نو لاس یې پورته کړ وی اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبو جهل اللهم عليك بأمية بن خلف اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بشيبة اللهم عليك بالوليد اللهم عليك بعقبة ابن ابي معيط. د دې ټولو مشرکینو نمونه واشتل چې یا الله دیم هلاک کې ما ته یو ځل پرچی راغله چې دا خطبه کې ته د کافرو پسې دا وې چې یا الله دا کافر هلاک کې نو دی ته خو خیری کول مناسب نه دي. نو ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خیری کړي نو زه ورته څنګه ونکړم. ته هغه مسلمانان نه وینې
چې په برما کې د زنانو وینې تویږي او زنانو نه کپړې وباسي بربنډي ته هغه زنانه مسلمانان هغه ستا خور نه ده چې د هغې عصمت دري کېږي ته هغه بوډاګان او سپینګري مسلمانان نه ویني او ځوانان چې هغوی په اور کې سوځوي اور بلکې د برما مسلمانان پکې واچي او چې مشرک ته څوک کنځل کوي په تا باندې بد لګېږي دا خو د مشرکینو خوی خصلت دی دا خو د هغوی سره یارانه او دوستانه ده زما خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کړي دي نو زه به کوم شمار کړم چې زه ورته نه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو میاشت مسلسل یو میاشت د سحر په موس کې په قنوت نازله کې د رعل او د زکوان کافر او مشرکینو ته بددعا کړې ده د بیر معونه مشرکینو ته بددعا کړې ده او یا کس صحابه شهیدان کړي په موس کې مسلسل یو میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیری کوي یا الله فلان کې قتل کې فلان کې قتل کې استاد خلینو دا دعا نوزي په دې کې ته خپل پیغمبر اتباع نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وته خیری وکي نو دا الله جل شانه قبول کو دا ټول په بدر کې قتل شو هو یو خبره ته وکم هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دعا بعض حضرات وی 15 کاله پس او یا سوار لس کاله پس قبول شوی ده مونږ دعا وغواړو نو بیا انتظار کوو چې د دې جماعت کې مې دعا وغوسته چې باروزم نو دا شی به زما جولۍ ته راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غواړي 14 یا 15 کاله پس قبلیږي تا کې دومره صبر نشته او بیا دې کې د الله پاک حکمت وي چې کله دعا قبول نشي دعا کو او چې هغه شی ستا لاس ته نه راځي مایوسه کېږه ما په دې کې به د الله پاک حکمت وي او کله داسې وي چې د الله پاک ستا د دعا خوښه ده دنیا سي د دنیا پیسې څه دي د دنیا دولت څه شی دی حقیر او ذلیل شی ته نه پاتې کېږي د دنیا جیداد او پراپرټي څه ده د دنیا عهده او منصب څه دی نوکري څه ده اصل خدا الله جل شانه رضا ده هغه خوشنودي ده او تعلق ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اذیتونه تیر کړي یو ځل خانه کعبه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلو ابو جهل سخت په قهر نو یو کاڼی را واغشت وی چې زم نن فیصله کوم خپل مرګرو ته وی ابو جهل او چې څنګه رالو پیغمبر علیه السلام په موز ولاړو کاڼی چې څنګه اوچت کو نو एकदम کاڼی وغورځولو رنګ تک زیړ شو راپی او رالو کېناست نو خپل مرګرو ور پورې خاندل وی په دسه چلو شو چې یا اراده کړی چې په کاڼی علماء ختمو مې او یا بیا رالو داسې حالت دی دا ولې چې هغه په سا صورت شو نو ابو جهل نه دا مرګري ته پوس کوي کافر وی چې تا خو وی چې زه ورته دا کاڼی را خلاصوم او ته بیا کاڼی دی وغورځولو دا حالت دی دا ولې ابو جهل ورته وی چې زه څنګه هغه ته نږدې کېدم نو یو اوښ رالو زما مخې ته اوښ رالو چې وی د هغه سر څومره غټ و زه تاسو ته څه نشم ویلی او هغه دا دواړه جامې خوله یې کوله وازه کړې وه یو جامه یې پورته وه یو ښکته او هغه غاښونه چې په هغې کې کوم د هغه چې کوم څېره وه عجیبه هیبتناکه داسې ما چېرته نه دی لیدلی او ما ته رانږدې کېدو ما ته یې وی چې خورم دی رستو شه ابو جهل وی چې زه د هغې نه ویارېدم ځکه رستو شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا اطلاع لاړه وی دا جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام فرښتې خو هر صورت اختیارولی شي او الله پاک چې د چا مدد کوي چې تر څو پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پیغام په هغه انداز هغه وخت پورې هغه چاته نو رسول چې څومره الله غوښتل تر هغې پورې الله پاک هر ځای کې حفاظت کوي الله پاک کولی شي هغه ته څه ګران نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې دا ټول اذیتونه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تیر کړي کله لږ کله ډېر د طایف واقعه انشاءالله هغه بیان شي هغه تاسو ته معلومه ده یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته راتلو ابو جهل را روانو هغه طرف دا ابو جهل سخت دشمنو د دې ټولو مشر دته د ابو جهل د اسلام نه پس دا لقب کې خوده شوی دی د جهالت پلار د جهالت پلار د مخکینه لقب کنیت ابو الحکم ابو الحکم او د نوم عمر عمر نوم دی ابو الحکم یې کنیت ته او هشام یې د پلار نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ابو جهل ابو الحکم نه دی ابو الحکم د حکمت والړي روخيار سره دا ابو جهل دی او دا ابو جهل یو ځل خانه کعبه سره ودرېدو
نو د تذکره قرآن پاک الله پاک کړی دا وی یا الله کله دې سړی د دین او مذهب ټیک وینو په موږ باندې د اسمان نه کاڼي راوړي نو دا جهالت نه ده چې لکه کټیک وی خو بیا داسې وای چې موږ ته هدایت نصیب کړي نو دوی کټیک وی په موږ باندې د اسمان نه کاڼي راوړي نو دای منل چې خدای شته او خدایم وسره وی چې دا هغه سره شرکا شته نور هغه په مختلفو کارونو خلق لګیا کړي مسلمان عقیده دا ده چې ټول کائنات او نظام یوازې یو رب چلی هغه سره پاغه کې څوک شریک نشته حضرت حمزه رضی الله عنه ابو جهل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخه ترالو نو اس به سه وته کنزلی او سپک سپوري شروع کی بدر دی وته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې یو جواب ورنکو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان د پاره د چانه بدل نه دا غشتي خو چې د دین د پاره وو د الله د پاره وو نو بیا به دومره غوسه کېدو چې د غوسې تاب به چانه شو لرلې مقابله به چانه شو کو د الله د پاره ځان د پاره پزان هر څه برداشت کړی ابو جهل کنزلی کول سپک سپوري وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو په تیر شو د غزه کې یو خزه ولاړه او وینځه واغه پردی د عبد الله ابن جدعان وینځه او دغه وینځه ولاړه نو دی هغه کنزلی ټوله واورید هغه په زړه خوښ شو ابو جهل یو طرف ته لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل طرف ته لاړو خانه کعبه ته پدې کې حمزه رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او همزولې دی تقریبا دیرالو د ښکار نه د بخکار کول نه بلاس کې وسره لینده ده نو چې څنګه تیرېدو نو دغه زنانه د وینځه وته وی چې وی حمزه تا که دغه واقع لیدلې وې نن خو ناشنا واقع پیښه شوه ویسه وی ته به حیران شوی ویسه چل شوی وستا وراره تیرېدو ابو جهل وته مخې ته ورلو هغه وته دا د الفاظ ویلي چې ډېر سخت الفاظ وته ویلي دي زما زړه باندې خوږ شو ما ته صدمه راورسېده حضرت حمزه رضی الله عنه ډیر سخت په قهر شو ډیر سخت غوسه شو حضرت حمزه رضی الله عنه دستور داو چې کله به د ښکار نه واپس رالو د کفر او شرک په زمانه کې نو بیا به اول خانه کعبه ته رالو طواف به وکړو بیا به کور ته تلو او چې کعبه سره به متصل څومره کافر او مشرکین په مجالسو کې ناست نو باغی به سلام اچولو غي سره به ملاوېدو ځکه چې دیم په حالت د شرک او غم مشرکین نو بیا به د هغې نه پس کور ته لاړو نو نن چې راله نو نن چې کله ورته دې دا خبره وکړه نو خانه کعبې ته راله خو حالات رنګ د غوسې نه تک سور دی په ځای د دې چې طواف ته لاړ شي تپوس یې وکړو چې ابو جهل کوم ځای دی مشرکینو به طواف کولو په حالت د شرک لیکن عبادات چې کله ایمان نی په زړه کې تصدیق نی او توحید نی نو چې څومره هم ته سوی او سکې نو هغه ځای نه نیسي هغه داسې ده لکه غوړ منګې چې په هغې باندې اوبه تویې ساس کې ورسره ننښلي د هغې اجر نشته ځکه چې ایمان نه دارد نو حمزه صاحب طواف پرېښو نیغ لاړو ابو جهل یې لټولو چې ابو جهل کوم ځای ناست دی چې ویې کتل مخامخ مجلس کې ناست دا لینده یې لاس کې ده نیغ ورلو ابو جهل څخه هغوی وی چې نور کله په شان به دی موږ سره ښه میلاو شي ځکه چې دا خو زموږ یار دی دوست مو دی نو دی لاړو خلق کې اخوا دی خوا کله نیغ لاړو ابو جهل په سر ودرېدو ورته وی چې تا زما وراره ته کنځلې کولې درش شو سر ته یې ورته هغه لینده را خلاصه کړه او ابو جهل د ټولو مشر داسې ورته را خلاصه کړه چې په سر یې وینې را ماتې شوه چې څومره د هغه د قام خلک هغوی ټول غوسه شول ودرېدل چې حمزه ونیسي چې دا داسې چل وکړو نو ابو جهل ورته پخپله وایي د حضرت حمزه رضی الله عنه کنیت ابو عماره عماره بچی وه لورې وه وی چې ابو عماره پرېږدئ د ده وراره ته نن ما سختې خبرې کړي دي او ده ته دا حق حاصل دی چې ما سره داسې وکړي جواب یې نه شو ورکولی په دې طریقې ځان خلاص کړو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته ووایي چې کومه خبره زما وراره کوي غزم کوم چې څه هغه مني غزم منم په هغه باندې ما ایمان راوړی دی که ستاسو وس کېږي ما سره څه کولی شي نو را سره وکړه دا یې ورته ووایي ابو جهل سر ټیټ نیولی او کشې ونه کړو او حضرت حمزه رضی الله عنه روان شو بعضې کتابونو د سیرت لیکلي دي چې حضرت حمزه رضی الله عنه کور ته لاړو نو شیطان ورته په زړه کې وسوسه اچوي چې او دا دې څه وکړل د پلار نیکه دین دې پرېښو
او بل دین ته واوړې دي دا به څه کېږي دا پلار نیکونه چې کوم تلي دي هغه به نه خفه شي دا او دا شیطان خو مختلفې وسوسې اچوي نو حضرت حمزه رضی الله عنه وایي چې ټوله شپه ما خوب نه دی کړی دغه اندېښنې او سوداګانې شیطان راچولې کله یو طرف ته او کله بل طرف ته او بیا د سهار په پار کې رالم خانه کعبې ته خوب مې ونه کړی شو خانه کعبې ته رالم او الله ته په سجده پرېوتم چې یا الله دغه دین چې حق دین دی دا زما په دې زړه کې راسخ کړي او دا تذبذب او دا ریب او دا شکوک و شبهات ختم کړي و چې څنګه مې دا دعا وکړه دعا مې لا ختمه کړې نه وه چې زړه مې بلکل یخ شو مطمئن شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لاړم دار ارقم ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته د استقامت دعا وغوښته او دا حضرت حمزه رضی الله عنه دی چې دا انتهایی جری انسان دی زورور په احد کې بیا دی شهید شوی ما دی واقع ته سوچ کولو نو ما سوچ کولو چې د بل صحابي په باره کې داسې نه دي لیکلي چېرته کتاب زما د نظره نه دي تیر شوي چې د اسلام نه پس هغه په زړه کې شیطان وسوسې اچوي ځکه چې صحابه ډېر ناشنا خلک د حضرت حمزه رضی الله عنه په باره کې دا واقع څنګه نو سوچ مې کولو چې دا اصل کې د حضرت حمزه رضی الله عنه دا ایمان راړل دغه وخت کې د جذباتو د وجې نه د وراره په سر باندې ولاړو او د هغه دپاره ابو جهل ته په قهر شوی نو د هغې په مقابله کې ورته ووایي چې زه مسلمان شوم زه نو کله چې په یو نیک عمل کې معمولی غش راشي د بل برخه راشي شیطان تا په هغې کې زر خطا کوي نو شیطان خپل پوره زور لګولی دویم شی چې هغه د دې واقع نه مستنبط کېږي هغه دا چې په دین باندې غیرت په پیغمبر اسلام باندې غیرت دا ښه کار دی دغه وخت کې د اسلام د راړو اراده نه وه لیکن دا غیرت او غصه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وه نو د دې غیرت او د غصې د وجې نه به الله پاک ایمان نصیب په دین باندې غیرت او غصه دا ښه شی دی او د کافرو د مذهب نه بیزاری او تنفر دا ښه شی دی چې څنګه سړی د اسلام سره محبت کوي د پیغمبر اسلام سره محبت کوي د ایمان سره محبت کوي د ایمانی صفاتو سره محبت کوي مسلمان ایمانیاتو سره محبت وي دغسې به د کفر او د کفریاتو سره نفرت وي که زړه کې دی د ایمان سره محبت وي لیکن د کفر د کافر او د کفریاتو سره نفرت او بیزاری نی نو دغه وخت بیا د یو زړه کې د دواړه څیزونه نه جمع کېږي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي سوره براءة من الله ورسوله الى المشرکین براءة من الله ورسوله او مخکې فرمایي ان الله بریء من المشرکین ورسوله الله پاک او داغه پیغمبر د مشرکینو نه بری دی بری دی ته ویل کېږي چې د دې کوم کار کوي دا زمانه دی خوښ د کافرو د کفر زمانه دی خوښ د مشرکینو د شرک زمانه دی خوښ او د دې به اعلان کې اعلان بداوي که شپ کې کار نه کیږي او بیا عقیده کې چې کوم نه فرق راځي دریم د دې واقع نه یو شی اخذ کیږي هغه دا چې کله هم در باندې شیطان عمله کوي نو فورا رجوع الی الله کوي الله جل شانه طرف ته منډه وایي او دعا دا د رجوع الی الله آسان او لنډه طریقه ده چې ته الله جل شانه ته شیطان در باندې عمله کوي نو فورا دعا وواړه رواني ولاړې ناستې ملاستې چې یا الله دا شیطان ما ته په زړه کې غلطې وسوسې اچوي د ده نه ما بچ کې ما وساتې ما خپل سر ستا په جولۍ کې ایښی دی یا الله زما ستا نه بېلاوه بل څوک سره نشته دی د ده نه ما ته خلاصولی شي ته قادر یې شیطان ما ته نه ښکاري بل څوک ته ما نشي بچ کولی مال او دولت ته ما نشي بچ کولی پر او جنبه ته ما نشي بچ کولی هر څه ستا په قبضې قدرت کې دي دا شیطان زما نه واړی چې دا دعا وغواړي نو الله جل شانه به ستا مدد کوي ځکه چې د صحبت په وخت کې ښځه خاوند دا دعا وایي اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ وجنب الشیطان ما رزقنا اور شیطان کو اس بچے کے قریب بھی نہ لا جو آپ نے اس سے مقدر کیا ہے یا اللہ منگم دا شیطان نہ بچ کے او دا معشوم بچ کے چکم تو منگ تراکے او زمنگ نصیبہ گرزے نو چې دا معشوم پیدا شي نو لن تضره شیطان به د ضرر او نقصان نشي ورکول
دعا د الله جل شانه غستل پکار دي. واخر دعوانا الحمد